زه دلته په سویزرلینډ کې یم. ما سره خلک دي. زه 8 رکعته تراویح کوم. ډیر وخت پې وباسم او یو هلک دی هغه 20 رکعته کوي خو ډیر کم وخت پکې اخلي. ما ته وایي ستا صحیح نه دي. صحیح دي یا نه دي هغه جدا خبره ده، خو که دی 20 رکعته کوي او زر کوي نو دی په دې خپله په طریقه کې په خطا دی، ځکه دا تراویح دا یو عبادت دی او ډیر اهم عبادت دی او سنت عبادت دی او دا په ټول کال کې په موږ تاسو باندې یو ځل راځي په دې رمضان المبارک کې. باید چې دا موږ په صحیح طریقه باندې وکړو، په بهتره طریقه باندې وکړو. خو که هغه زر کوي د هغه غلطي یوه ده، باقي 20 رکعته تراویح کول دا طریقه د هغه صحیح ده. او تاسو ته زه یو نصیحت کوم، که تاسو وایي چې زه 8 رکعته کوم خو ټیم پې ډېر وباسم، نو زه تاسو یو خبره وکړم. د دې مثال داسې دی چې یو سړی دی د ماسپښین 10 رکعته مونځ هغه 10 رکعته کوي خو زر کوي، او ته وایې چې نه قاري صاحب زه صرف 4 رکعته کوم خو زه پې ټیم ډېر وباسم، نو ته په دې خپله طریقه کې ته په غلطه باندې که هغې زر کوي هم په غلطه دی، خو ته هم په دې خپله طریقه کې په غلطه باندې، ځکه عبادت دا پوره کول پکار دی او پوره عبادت 20 رکعته تراویح دي او په دې 20 رکعتو باندې اجماع د امت دی، یعنی ټول امت په دې باندې راجمع شوی دی. یو مخصوص یو وړوکی ټولګی دی چې هغې وایي چې نه 8 رکعته تراویح کول پکار دی او دا واغه. نو دا رمضان المبارک دی، څومره چې ډېر عبادت وکوي، څومره چې ډېرې سجدې الله ته ولګوئ، دومره ډېر اجرونه پې الله رب العزت ورکوي. دا 20 رکعته تراویح دا یو اختلافي مسله نن سبا جوړه شوې ده، حالن کې که موږ تاسو وګورو په دې باندې ټول امت راجمع دی. بیت الله شریف ته که موږ تاسو لاړو، الله دې موږ تاسو بار بار بوزي، الله دې موږ تاسو بار بار بوزي. زه خپله نه یم تللی، خو چې څومره موږ تاسو که نیټ وګورو، میډیا وګورو، د یو بل نه واورو، نو په بیت الله شریف کې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د زمانې نه راواخله تر نن تاریخه پورې 20 رکعته تراویح کیږي. نو کوشش کوئ تاسو هم 20 رکعته تراویح کوئ، او څنګه چې په دې 8 رکعتو باندې ټیم وباسئ، وخت وباسئ، الله به اجر درکوي انشاءالله. په 20 رکعتو باندې دغسې وخت وباسئ، الله به ډېر اجر درکوي. او دغه کوم بل ملګری چې ستاسو د 20 رکعته کوي او ډېرې زر کوي، هغې ته هم زما دا نصیحت دی چې زر مه کوئ، ځان مه خلاصوئ، ښه په اطمینان او سکون سره کوئ. 20 رکعته دي، هېڅ شی نه دی، نو په صحیح طریقه باندې وکړئ. الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب. وبياني عربية قلبي وروحي أحرفي